بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته د جنید بغدادي رحمه الله کم چې د بغداد غټ ولی تیر شوی دی د هغه د ولایت چې هغه څنګه الله ولی جوړ کړ د هغې شاته یو پس منظر او یو واقعه ده. هغه واقعه څه داسې ده چې جنید چې و دا د زمانې پهلوانو کبډي وی کوله د ده نه زورور او پهلوان څوک نه هر ځل به مقابله ګټله او غټو غټو پهلوانانو ته به شکست ورکو. یو ورځ مقابله وه د زمانې بادشاه هم راغلی د مقابلې د لیدلو دپاره او غټ انعام یې مقرر کړی چې چا مقابله وګټله نو جنید خو اسم د بادشاه خاص او سو پیری د بادشاه د لاسه انعام ګټلو. بادشاه وی چې دا مقابله دې وګټله نن بدل ډېر غټ انعام در کوم او زما په خاصانو کې به بادشاه مقابلې ته تشریف راوړی دی ناست دی. جنید بغدادي سره چې کم کس مقابله کې راووته جسمانی طور نحیف او کمزور دی. جنید بغدادي ته یو درخواست وکړ ورته وی ای جنید بغدادي زه کمزور یم جسمانی طورم کمزور یم او مالی طورم کمزور یم او تا ته یو خبره کوم چې زه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نه یم د اعلی د سید خاندان سره تعلق ساتو خو بس غربت او غریبۍ پریشان حاله کړی یم نو که تا را سره یو مهرباني وکړه نو ډېر غټ کار به وکړې. وي څه مهرباني را سره وکړم؟ وي دا مهرباني را سره وکړه چې ما ته ځان راوغورځوه زه به در باندې بر شم او تاله به شکست درکم نو دا کم انعام چې بادشاه مقرر کړی دا به ما ته میلو شي نو زما به پې لږ رس ښه شي او زما به چې کوم دی مالي تعاون وشي ستا په ذریعه باندې. جنید بغدادي رحمه الله سوچ کوي چې اوهو ده خو ما له واسطه د جناب رسول الله راکړه صلی الله علیه وسلم. لہذا مقابله سٹارټ شوه. جنید ورته چې کوم دی ځان را وغورځو او مقابله بیلله شکست یې غاړه کېښوده. بادشاه ویل که دا به د جنید خپه خوېدلي ځکه چې دا خو د زمانې رستم دی تکړه پهلوان سړی دی. یو ځل بیا مقابله وکړي دوباره مقابله وشوه جنید بغدادي بیا شکست وخوړه. بادشاه هم ډېر خفه شو خلکو هم ډېرې طعنې ورکړې چې هلکه دا ولې دومره کمزورې سړي ته چې کوم دی نه ته را پرېوتې دونه کمزورې شوې. خو جنید بغدادي وی نه دا کمزورې نه یم خو دا مې ځان جناب محمد رسول الله او د هغه خاندان ته راوغورځوم. نو الله جل جلاله د هغې بدله ورکړه. الله جل جلاله د زمانې ولی او د زمانې بزرګ وګرځو. نو دا و هغه واقعه او هغه حالات چې د کمې د وجې نه جنید پهلوان حضرت جنید بغدادي رحمه الله وګرځېده چې د زمانې ولی ترې جوړ شو. نن هم چې کوم دی د هغه د ولایت او د هغه د بزرګۍ حالات او واقعات په تمام دنیا کې مشهور دي. دا د څه د وجې نه دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خاندان سره د محبت کولو په وجه باندې